السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانانو، نن زمون د تجوید د کورس اوم نمبر درس ته. په تیر درس کې مونږ چې کومې قاعدې د تجوید ویلې وې د هغې مشق مونږ د مونږ په سبق کې شروع کړی و تر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم پورې د هغې مشق مونږ کړی و. نن درس کې به سوره فاتحه او سوره اخلاص کې د هغو قاعدو در مشق کوو. الحمد لله رب العالمین. الحمد پدې کې اولنی حرف حمزه ده. حمزه دا د حروف حلقیو نه ده، د هغه حروفو نه ده چې هغه د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي، اقصى الحلق نه ادا کیږي. حروف حلقی ټول شپږ دي: حمزه، ها، عین، حا اور غین، خا. دا شپږ حروف حلقی دي ته ویلی شي. دې کې دوه حروف حمزه ها دا د اقصى الحلق د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي، او عین حا دا د وسط الحلق د مرۍ د منځ نه ادا کیږي، او غین خا دا د ادنى الحلق د مرۍ د بره حصې نه ادا کیږي. نو حمزه دا هم د حروف حلقیو نه ده، د مرۍ د ټولو د لاندې حصې نه ادا کیږي، او دا د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. الحمد، لام دا هم د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. الحمد، حا دا هم د حروف حلقیو نه ده، او هغه حرف حلقی ده چې هغه د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. نو دلته کې احتیاط پکار دی چې د دې په ځای ها ونه ویلی شي، ځکه ها د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي او حا د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. بیا دې پسې میم دی. الحمدو، میم دا هغه حروفو نه دی چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. دال هم هغه حروفو نه دی چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. الحمد لله، لله دې ځای کې دا لفظ الله والا لام دا به باریک ویلی شي، ځکه د لفظ الله قاعده مونږ دا ویلې وه چې کله په لفظ الله کې لام راشي نو هغه به پور ویلی شي، خو کله چې د هغې نه مخکې زبر یا پیش و او چې د هغې نه مخکې زیر و نو بیا به لفظ الله والا لام باریک ویلی شي، په ډکه خوله به نشي ویلی. نو دلته به الحمد لله، الحمد لله به نشي ویلی، یعنی په ډکه خوله باندې به لام نشي ویلی. رب العالمین، را به پور ویلی شي، په ډکه خوله باندې به ویلی شي، ځکه د را قاعده مونږ دا ویلې وه چې کله په را باندې زبر پیش یا دو زبر دو پیش یا کړه زبر راغله نو بیا به را پور ویلی شي. دلته په دې را باندې زبر ده نو دا به پور ویلی شي. رب العالمین بعد هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. عالمین، عین حرف حلقی ده، هغه حروف حلقیو نه دی چې هغه د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. د دې په ځای باندې حمزه ونه ویلی شي، عالمین ونه شي ویلی، لکه بعض خلک رب العالمین وایي، د عین په ځای باندې حمزه وایي، او حمزه د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي، عین د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. رب العالمین، لام د هغه حروفو نه دی چې هغه کله باریک ویلی شي او کله په ډکه خوله باندې ویلی شي، خو په دې ځای کې به باریک ویلی شي، ځکه د لام قاعده مونږ ویلې وه چې کله لفظ الله کې راشي خو د هغې نه مخکې زبر یا پیش وي نو بیا به په ډکه خوله او پور ویلی شي، دې نه علاوه به لام باریک ویلی شي. نو دلته کې په لفظ الله کې نه ده نو باریک به ویلی شي. رب العالمین. میم هم هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. الرحمن الرحیم.
را بدلته پر ویلی شي ځکه زبر پرې راغلی ده. ح د هغه حروفو نه ده چې هغه د مرۍ نه ادا کېږي، د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کېږي. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. میم د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي، او لام هم دې ځای کې باریک ویلی شي ځکه لام کله باریک ویلی شي او کله په ډکه خوله، او په ډکه خوله باندې صرف په لفظ الله کې چې کله هغې نه مخکې زبر یا پیش راغلی و. مالک یوم الدین. کاف هم د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. یوم الدین، یا واو میم دال او یا او نون دا ټول حروف باریک ویلی شي. دا هغه 19 حروفو کې دي چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزه یا دا د هغه حروفو نه دي چې هغه باریک ویلی شي. او الف د الف قاعده، الف کله باریک ویلی شي او کله په ډکه خوله باندې ویلی شي، خو د هغې قاعده موږ دا ویلې وه چې کله د الف نه مخکې داسې حرف راغلی و چې هغه همیشه دپاره په ډکه خوله ویلی شو، لکه قاف، صاد، ضاد، غین، نو بیا به الف هم په ډکه خوله ویلی شي. او که دې نه مخکې د هغه 19 حروفو نه چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شو هغه حرف راغلی و، لکه دلته کې یا راغلی ده، نو الف به هم باریک ویلی شي. ایاک نعبد. عین د حروف حلقیه ونه دی چې کوم د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدی د حمزه او ها دواړه د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. دلته کې احتیاط کول پکار دی چې د ها په ځای باندې ها ونه ویلی شي. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقیم ونه شي ویلی ځکه دا ها چې دا د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي او ها هغه د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. نو اهدنا الصراط المستقیم. سواد کې احتیاط کول پکار دی. اکثره خلک د سواد په ځای باندې سین وایي. اهدنا الصراط دا غلط ده. اهدنا الصراط المستقیم. صاد دا د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. اهدنا الصراط المستقیم. را د هغه حروفو نه ده چې هغه کله باریک او کله په ډکه خوله باندې ویلی شي، خو دلته به په ډکه خوله باندې ویلی شي ځکه دلته پې زبر راغلی ده. اهدنا الصراط المستقیم. طا هم د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. اهدنا الصراط المستقیم. میم سین تا د هغه حروفو نه دي چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي. او قاف د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه دپاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم. عین په ځای باندې دې ځای کې حمزه ونه ویلی شي. دلته عین ده او عین د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. غین دا د حروف حلقیونه دی، هغه حروف چې هغه د مرۍ د برنۍ حصې نه ادا کیږي. غیر المغضوب علیهم. اور غین همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویل لازم دي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. واو د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه د پاره باریک ویلی شي. لام هم د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه د پاره باریک ویلی شي. نو دې پسې کوم چې الف راغلی ده هغه به هم باریک ویلی شي. ولا الضالین. او ضاد د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. نو دلته کې د الف به هم په ډکه خوله باندې ویلی شي، باریک به نه شي ویلی ځکه د الف قاعده دا ده چې هغې نه مخکې داسې حرف راغلی و چې هغه همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلی شو،
نو بیا به الف هم په ډکه خوله باندې ویلی شي، باریک به نشي ویلی. ولا الضالین. قل هو الله احد. قاف د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. قل هو الله احد غټ کاف، وړوکی کاف دلته کې ونه ویلی شي. هو الله ها د حروف حلقیونه دی کوم چې د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي. لفظ الله به دلته په ډکه خوله باندې ویلی شي ځکه مخکې د لام نه مخکې زبر راغلی ده. قل هو الله احد. دلته کې حمزه او ح دواړه حروف حلقیه دي، خو حمزه د مرۍ د لاندنۍ حصې نه ادا کیږي او ح د مرۍ د منځنۍ حصې نه. الله الصمد. دلته کې هم لفظ الله کې لام په ډکه خوله باندې ویلی شي ځکه مخکې ته زبر راغلی ده. صاد د هغه حروفو نه ده چې هغه همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد ونه ویلی شي ځکه صاد هغه همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلی شي. الله الصمد. لم یلد ولم یولد. لام میم یا لام دال واو، لام میم یا واو لام دال، دا ټول حروف هغه حروف دي چې هغه همیشه د پاره باریک ویلی شي. ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. ها دا د حروف حلقیونه دی کم چې د مرۍ د لاندنۍ حصې نه ادا کیږي، او حمزه او ح دا هم حروف حلقی دي کم چې د حمزه د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کیږي او ح د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي. نو په دې کې احتیاط کول پکار دي چې د ح په ځای ها ونه ویلی شي، د حمزه په ځای عین ونه ویلی شي، د عین په ځای حمزه ونه ویلی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.